عزتمند چې څوک د قربانۍ اراده لري نو د لپاره دا مستحب دی چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شي د اولني تاریخ نه تر د څاروي ذبح کېدو پورې د خپل ویښته نوکان نه کټ کوي، بلکې د ذوالحجې میاشت داخلېدو نه مخکې د خپل ویښته نوکان برابر کړي. بیا چې کله د قربانۍ څاروي ذبح شي نو بیا ورته د کټ کولو اجازه شته. د مسلم شریف حدیث دی اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. چې کله د ذوالحجې اولنۍ عشره داخله شي او په تاسو کې یو کس د قربانۍ اراده لري نو تر څو پورې چې د قربانۍ څاروي نه وي ذبح کړی تر هغه وخت پورې د خپل ویښتو نوکان نه کټ کوي. علماء د ویښتو او نوکانو نه کټ کولو د دې دوه حکمتونه ذکر کړي دي. یو حکمت پکې د حاجیانو سره مشابهت کول دي، یعنی څنګه چې د حاجیان احرام تړلو نه وروسته خپل ویښته او نوکان نه کټ کوي او د احرام نورې پابندۍ هم ورباندې لاګو شي، نو همدغه شان نور مسلمانان چې د قربانۍ اراده لري هغوی ته هم حکم وشي چې تاسو خپل ویښته او نوکان مه کټ کوئ. د دې دپاره چې د حاجیانو سره څه مشابهت پیدا شي. نو اوس چې په حاجیانو باندې په میدان عرفات کې کوم رحمتونه راوریږي نو د هغوی سره د مشابهت په وجه باندې یو شانوالي په وجه باندې د هغې رحمتونو څه حصه هغه به موږ او تاسو باندې هم راوریږي. دویم حکمت پکې دا دی چې د دې په وجه د جسم هر جز هر حصه دا د الله د رحمت مستحق شي او د جهنم د اور نه آزاد شي. ځکه کله چې د قربانۍ والا خپل ځان په فدیه کې قرباني کوي د قربانۍ هر جز د الله د جسم د هر جز په بدله کې شو. د قربانۍ هر جز د جسم د هر جز په بدله کې شو، د جسم د هر حصہ په بدله کې شو او د قربانۍ په وجه د انسان په جسم باندې خو د الله رحمتونه راوري. اوس چې څوک هم نوکان کټ کوي یا ویښتان کټ کوي نو دغه حصه خو د الله د رحمت نه محرومه شوله. لہذا مستحب دا دی چې ذوالحجې د اول تاریخ نه د قربانۍ پورې د خپل ویښتو نوکان کټ نه کړي چې دا هم د الله د رحمت نه مستفید شي. البته څوک چې قربانۍ اراده نه لري نو هغوی ته د نوکان او د ویښتو کټ کولو اجازه شته. عام طور باندې مونږ کې یو خطا دا ده، مثال په طور په کور کې 4 کسان دي، مثال په طور یو کس باندې پکې قرباني واجب ده او په نورو واجب نه ده، نو بیا ورسره دا نور هم خپل ویښتو نوکان نه کټ کوي. نه دوی کټ کولی شي، خو چې کوم کس قرباني کوي قرباني په چا واجب وي هغه دپاره مستحب دا دي چې دی د خپل ویښته او نوکان کټ نه کړي.